نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو بیګا موږ یو ډېر ګران مشر موږ یو خوږ مشر مولانا مفتی عبدالشکور صاحب دې دنیا نه رخصت څه. الله پاک دې د شهادت قبول کړي، الله پاک دې د درجات بلند کړي او الله پاک دې د کور والو ته د کلیوالو ته د سره مینو ساتونکو چوره دې د اهل و عیال دې الله پاک دې ټولو ته زړه صبرونه ورکړي. ملګرو د مفتی عبدالشکور حوالې سره چې تحقیقات دي چې کوم هغه دي هغه تاسو سره مې شیر کول غوښتل د دې چې کوم د روډ حادثه سره ده بیګه چې موږ تراو چې مصروف وو دغسې ټیم وو چې څرنګه موږ تراو نه فارغ شولو. موږ ختم قرآن شریف وو په اسلام آباد چې نو موږ واتساپ ګروپونو چې میسیجز راغی چې مفتی عبدالشکور صاحب اکسیډنټ وکړ. اول خو مو په زړه جي دا خبره نه لګېدله ځکه چې اچانکي داسې حادثه یا هغه سړي زړه نه مني عقل نه مني چې کله نیوز چینل یا نوره داسې او باقاعده چې کله یخجي ته لاړو په خپله مو ورشی وکتل نو بیا مو هغه زړه مطمئن څه چې واقعي دا خبره بیګا شپه خو ډېره درنه شپه وه، ډېره د درد شپه وه، ډېره د غوندې سخته او درنه شپه وه. کله روډ جي ته او بیا هسپتال ته او بیا شپې په 1 بجې مفتی صاحب جنازه هم وسله په اسلام آباد چې او هغې نه پس بیا دومه جنازه چې دا په خپل د ابایي کلی چې کوم ده په هغه چې وسلله. موږ چې کوم کسانو اسلام آباد چې دلته د جنازې چې شرکت وکړو هغه خلک چونکې هلته بیا د کلي هغه ته نه لاړل. موږ جي نن د هغه جي ته لاړلو چې چېرته دا اکسیډنټ سره او د هغه حوالې سره د ما لایو راتلنې مقصد هم دغه ده. وجه دا د خلکو په ذهنو چې قسمه قسم سوالات قسمه قسم هغه راځي چونکې موږ د قوم مشر وو، موږ ډېره مینه ورسره ساتله. مفتي صاحب د موږ ټول د پښتنو ریپرزنټیشن کوو په اسمبلی چې په هغه چې او همیشه دپاره به د پښتنو په حق چې خبره کوله. نو دې حوالې سره موږ هم زړه غوښتل چې موږ د دې په هغه چې خپل رول ادا کړو. موږ نن ټولو نه اول لاړو چې بیګا چې کوم ځای دا وقوعه سلې وه د ایوان صدر چې کوم چوک ته هغه سره بالکل د پی ټي وي چې کوم هیډ آفیس ته هغه سره بالکل دا چوک چې کوم ده یو طرف نه داسې یو سایډ نه د میریټ هوټل نه لار راځي او دې طرف نه چې کوم د سیکټریټ مین روډ ده. دا مفتی صاحب چې بیګا کوم طرف نه راتله مفتی صاحب بیګا څرنګه افطاري کړې ده قدرت الله خان په کور چې د افطاري پروګرام و او مفتی صاحب هلته نه روان سلی ده ګوشي و په ګاډي چې او چې څرنګه راغلی ده د میریټ هوټل یې کراس کړی ده او د میریټ هوټل روډ دا روډ چې څرنګه ختمیږي نو دلته بیا د ایوان صدر د سیکټریټ چې کوم مین روډ ده هغه مین دلته هغه روډ دلته نه لکه یو چوک غوندې ده یو جنکشن غوندې ده چې هغه څرنګه مفتی صاحب د روډ تر وتلی ده د سرویس روډ سایډ نه د میریټ روډ سایډ نه او د مین روډ یې څرنګه جاین کړی ده روډ یې تقریبا په کراس کې دا باندې و تقریبا هغه مین د روډ تر وتلی ده د روډ کم از کم داسې 25-30 فوټ چپړ روډ ده نو د روډ تقریبا د کراس کړی ده څرنګه هغه ګول سرکل ته رسېده نو هغه طرف نه یو تیزه ویګو راغلی و هغې هیټ کړی و هغې له وجې نه دا وقوعه سلې وه. موږ دې تحقیق وکړو جي د ټولو نه اول خو مفتی صاحب سره چې کوم ګاډی و دا جي سرکاري ګاډی و بلیک کلر کرولا ګاډی و او دا بل چې چا دا هیټ کړی و دا چوک و جي دو سره ویګو ګاډی و په دې ویګو ګاډي چې 5 کسان ناست ول او دا ګاډی د چا و دا د جي میاں اسلام صاحب د چوک د جماعت اسلامي ضلعي امیر هم ده آی تھنک چې د اسلام آباد ضلعي امیر ده د هغه وراره هغه نام هم زه تاسو ته شم سعد صادق د هغه وراره و هغه بیسیکلي هغه بزنس ته د ایس بي برادرز په نام باندې دا پولټري فارمز وغیره بزنس یې ده. دې ته جي چا افطاري کړې وه په چک شهزاد چې یو خپل ملګري خپل فارم هاوس یې ورته افطاري کړې وه هلته نه دور روان و واپس د خپل کور چې کوم ده په جي 7 چې ده نو هلته تلله خپل کور ته. نو دو چې څرنګه دا صادق تېرسلی ده او دته مخته هم ګاډی و یا د خپل ګاډی و د پسې شاته پروټیکشن د ولیو چې کوم ویګو ګاډی و هغه چې 5 کسان ناست ول هغو 5 کسانو ډیټیل هم دغه ده جي هغه چې هغه باندې چې کوم په ډرایوینګ باندې کس ناست و هغه کس نام و دا جي د ګجراواله ده د
پنجاب دا او اردو سپیکر دا د د نام چې کوم دا راو ګل خان د نام دا او د پلار نام صداقت علی دا او سیکنا کوٹ پریاں ډیرا گجراتیاں تحصیل نوشہرہ ضلع گجراوالا دا جی اوس پولیس په کسټډي چې دا او 2 ورځې ریمانډ هم پولیس په اخیستی ده. دا ډرایور دې ټایم چې دا چې کله د وقوعه کېدله د ویګو ګاډي ته دغه کس ناست و. هغه نه علاوه په فرنټ سیټ باندې د سره چوک ناست و. ارشد خان نومېده دا زړکی چې کوم ده دا پښتون ده. ارشد خان نومېده ولد یوسف خان سیکنا ساړو شاهي تحصیل تختبۍ ضلع مردان. دا زړکی اوس په تاڼې چې هم موجود ده. دا په فرنٹ سیټ باندې د ډرایور سره ناست و. شاته 3 کسان ناست ول. هغه چې یو کس و محمد رضوان علی ولد محمد نعیم سیکنا تحصیل غازی گاؤں الادو تھانہ غازی ہریپور دا دی ہریپور و جی. او دین بعد چلرم کس چې کوم ناست و هغه نام و ظاهر محمد شاه ولد دوست محمد سیکنا تحصیل ضلع ثوابی گاؤں جھنڈا تھانہ ثوابی گاؤں جھنڈا. دا جی دا هم په ګاډي چې ورسره ناست و. دا ځنکه اوس دا هم په هاسپټل چې د چونکې بیګه چې کله د وکوزله نو دی چې 2 کسان ډیر خطرناک و هغه په موقع هلته هاسپټل ته وړي وو. دی چې دا محمد ظاهر او د محمد رضوان دا 2 ځړکي چې کوم دي دا پولیکلینیک هاسپټل ته بیګه رسولي. هغه نه علاوه 5م کس چې کوم دو سره په ویګو ډالې چې ناست و غلام شبیر ولد یار کوم بټي سیکنا چک نمبر 156 10 آرا تحصیل جهانیہ ضلع خانیوال. دا کس هم جی پتانې چې موجود ده. موږ چې هلته لاړو دو موږ هغه وقوعه وکتله. هلته په موقع باندې چې د چېرته په د کوم چوک چې اکسیډنټ سلی ده دې سره په 10-15 فوټ فاصلې باندې اسلام آباد ټریفک پولیس کسان ناسي. دلته باقاعده کرسۍ هم اچولي داسې وبوله چې یو قسم هغه 2 چوکۍ غوندې وبوله یا 2 هغې وبوله. هلته اوس نن چې موږ لاړو په موقع هلته موجود ول. هغه انسپکټر چې کوم و هغه وایي چې زه د دې واقعې چې شمدید ګوایم چې بیګه دغسې وسل چې د افطاري نه مطلب دغسې ټیم و او مفتي صاحب ګاډی د میریټ هوټل سایډ نه راغی د سرویس روډ سایډ نه او په مین روډ باندې چې د کومو ویګو راتله نو دغې ویګو هیټ که څرنګه دا ګاډی هیټ سو نو دا ګاډی مفتي صاحب ول ګاډی چې کوم ده دا د چې کوم هغه فوټپات ول هغه بلاکس لګېدلي هغه سره هغه هیټ که هغه نه بعد ډایرکټ چې کوم ده هغه ویګو ورسره وه ویګو جان سره یې وړو نو هغې سره دا ګاډی مفتي صاحب ګاډی چې کوم ده هغه طرف ته یو سټریټ لایټ او د ویګو په منځ کې راغی. نو دې سره دا ګاډي ته هیټ نور هم زیات میلاو شو ځکه چې ګاډي ته شاته نه ټیک هم میلاو شو سټریټ لایټ ول او دلته نه ویګو هم ووایه. نو هغه سټریټ لایټ چې کوم جوړ ده هغه بیس چې دی دا تقریبا داسې 4-5 فوټ هغه سیمټو یو بلاک جوړو لکه هغه سیمټو کانکریټ چې کوم چې د سټریټ لایټ ګاډي هغه بلاک هم مکمل بالکل بیس نه چیک سلی و. هغه سټریټ لایټ هم ړنګ سلی و. هغه سټریټ لایټ 2-3 ځای پورسلی و چونکې دا ګاډي او بیا دا ګاډی د هغه نه بعده بیا کافي ګرین بیلټ ته تللی و. د دواړو روډونو په منځ چې کوم ګرین بیلټ دی هغه ته مفتي صاحب ګاډی تللی و او د ویګو ګاډی چې کوم ده دا بیا په روډ باندې کارنر باندې یو طرف ته غسلی و. دا ټریفک انسپکټر چې کوم ده د اوس موږ ته دا سټیټمنټ راکړه چې زه هلته په موقع موجود و او موږ فورن ورته راکړه وایي چې موږ ته دا پته نه وه چې دا د چا ګاډی ده. ایټلیسټ صرف دومره پته ورته ولګېده چې دا بلیک ګاډی چې کوم ده کرولا دا سرکاري نمبر پلیټ په لګېدلی و. نو وایي چې موږ څرنګه ورغلو نو هلته هغه مو کو وایي چې دا کس موږ چې وباسه مفتي صاحب یې شاه او دو خو پېژندنه خو وایي چې موږ ته بعد چې پته لګېده چې دا خو د کوم مشر ده او وفاقي منسټر ده جمعیت علماء اسلام سینیر رهنما ده. نو وایي چې موږ څرنګه وباسه دې ټیم چې مفتي صاحب حق نه ورسېدلی او وایي چې موږ زر پرایویټ ګاډی ودروه هغه چې مو زر واچاو او پولیکلینیک چې کوم نږدې هاسپټل دی هغه ته مو ورسوه. نو هغه نه بعد وایي چې د ویګو چې کوم ده دې چې هم 2 کسان ډېر سیریس ول هغه مو هم دغه پرایویټ ګاډي چې چینول او پولیکلینیک ته مو هغه کړه. او دې نه بعد چې موږ چې کله د وقوعې جي ته لاړو چې چېرته دا وقوعه سرې وه
نو هغه چې موږ لا ولاړلو او ویډیوز مو چې جوړولې لا پکچرز مو جوړول د دوران چې ایگزیکټ په دغه جی باندې یو بل اکسیډنټ بعد داسې اکسیډنټ و چې الله پاک هغه په ستورو سره بچ کړل هغه انسانو فرق و سره کني هغه طرف نه د کوم طرف نه د مفتی صاحب گاډي راغلی هغه طرف نه یو گاډي راغی او دا بل مین باندې هم یو گاډي راغلی ایگزیکټ چې پته نسته الله پاک مشترک کاروله الله پاک یو هغه رهنمایي انسان ته ورکوي هغه سترګې په خلاصوي نو ایگزیکټ هغه بریکونه سره ولګل موږ هغه تصویرونه او ویډیو باندې مصروف وو نو چې موږ وکتل چې هغه بریکونو هغه روډ باندې هغه سکرچې دغې سره وکړو نو هغه شور له وجې نه موږ وکتل نو خدای پاک ډېر په کمو فاصلو سره هغه اکسیډنټ بچ کړ لکه دا چوک ډېر خطرناک غوندې چوک ته بهرحال موږ هغه نه بعد چې څرنګه د جي تصویرونه ویډیو واخیستلې هغه بعد بیا جي موږ هغه ته لاړو دلته چې کوم کنسرن پولیس سټیشن د دې جي سره چې کوم د هغه په جوریسډکشن چې د هغه راځي نو هغه ته ورغلو تانه سیکټریټ ته جي د سیرینا چوک نه بجانب د بارکو دلته چې څرنګه جي په لیفټ سایډ باندې دلته دا تانه راځي هغه ته ورغلو نو بهرحال ما سره نور هم پښتانه کسان نو د دې جي لوکل ما سره کوم ملګري ول مختلفو قومونه د دیروجیان ولر سره چترالیان ولر سره وزیر ول محسود ول ما نور ملګري هم ولر سره موږ هلته څرنګه کېدلو نو هغه پولیس والو لر اټیټیوډ معمولي که د ښکاره که چې یاره دلته تانه منه نو بهرحال موږ هغه کړه چې نه پښتون فوبیا یا پښتنو نه دومره ډارېږو ما دا د موږ علاقه ده تاسو موږ د خدمت دپاره یو موږ محافظان یو هغوی موږ حق لرو پوره موږ الریډي زړونه بزه دي موږ الریډي زړونه زخمي دي د موږ مشر موږ نه تللی ده او دغسې بهرحال چې کله پوه شو چې د دغې حوالې سره راغلی دي بهرحال بیا یې موږ سره هغه اټیټیوډ چینج څه هغه څه بیا یې موږ راغلو خو بهرحال ما هغه ایس ایچ او ته وویله چې ایس ایچ او صاحب تا سره نه دی تا هاي اپ سره ما خبره کول پکار ده نو ده بیا ما ته ډي ایس پي صاحب وروسته ډي ایس پي صاحب ته هم ما وویله چې موږ دپاره ډېر معزز یې خو کاینډلي ته مهرباني وکړه چې ته هم د خپل سینیر چې کوم تا نه هم باندې هاي اپس دي موږ هغو سره دا خبره چونکې دا د موږ ټول قوم دی لزاري سره دا موږ د قوم بچی ښځې سړي ټول په دې باندې زړه بد دا د موږ قوم سر سړي و دا د موږ قوم سر تاجونه ول دا د موږ سرو پټکي ولل او داسې هستي موږ نه لاړه دا موږ داسې نه سوخ کوی نو بهرحال هغو د الله بیا خوشحال ساتي پولیس والو دو بیا ډي پي او صاحب ته چې وویله نو ډي پي او صاحب بیا راغی بیا ډي پي او صاحب موږ سره کېناسته موږ دی چې ډي پي او صاحب موږ تا نه د واقعې په باره چې هغه غواړو چې آیا دا اکسیډنټ و که دا چې تخریبکاري وه صفا مجلس مو ځکه ورسره کوم ووایي چې جي دا داسې نه ده هر چېرته د پښتنو سره ظلم کېږي هر چېرته د پښتنو سره زیاتی کېږي همیشه دپاره پښتنو چې کوم سر سړي یا موږ نه لرې کېږي موږ په دې خبرې بارې چې موږ ته لږ ډیټیل موږ ته او حقایق مایجي پټېدی نه سي موږ ته به هغه خبره کوي چې کومه کیسه اوس درته کوي کومه کیسه به 10 ورځو بعد درته کوي کومه کیسه کال بعد موږ ته هغه خبره کوو چې کومه حق او د سچ خبره وي بهرحال د جي ټولو نه اول موږ ته دغه اف آی آر خپل منشي کوتی چې دلته اف آی آر راوړو نو دا اف آی آر د ما په فیسبوک پوسټ د ما چې کوم لایو راغلی د دې نه بعد به زه یو پوسټ هم کوم هغه چې به دا تاسو ته بیا دا د اف آی آر ډیټیل میلاو شي چې دا د قدرت الله طرف نه سره د قدرت الله خان ولد میر علي خان پته د اسلام آباد په لیکلي ده خو دا کس بیسیکلي د نورنګ اوسېدونکی ده چونکې مفتي صاحب د ده په کور چې تللی و د په کور چې افطاري وه او دې چې موږ چې دفې وکتلې دفې چې کومې ورکړې دي هغه چې دا 322 ټیپې او 279 او 427 ټیپې دا دفې لګولې دي 3 دفې او د اف آی آر یې موږ ته راکړ ما چې څرنګه د اف آی آر وکاته نو ما ډي پي او صاحب ته وویله ایس پي صاحب ته چې ما یې سره اف آی آر چې خو دا چې کوم کسان ملوث دي یا دی چې کوم اکسیډنټ چې دا پنجک دغه خو دې چې نامونه نسته دي نو چونکې ایس پي صاحب په جواب چې ما ته دا وویله چې دې چې هغو کسانو نامونه ځکه نه دي موجود چې دا چونکې ابتدایي اطلاعي ریپورټ و چې کله موږ ته قدرت الله هغه وکړه نو قدرت الله هم دا کسان نه پېژندل نو موږ ته صرف د وقوعې بارې چې هغه وکړه او باقي فرده چې اوس موږ ته پته ولګېده موږ به د اف آی آر چې کوم د اف آی آر طریقې کاري کوم یو پروسس وي بعد چې انویسټیګیټ شي کسان هغه سي بیا موږ ورسره بیا هغه نامونه هم په د اف آی آر چې شاملو بهرحال دا خو دا خبره وشوه هغه نه علاوه چې کومه ده موږ پولیس والو ته دا هم وویله چې تاسو د دې کسانو چې کوم ډوپ ټیسټ وي چې کوم مطلب دا ټیسټ هغه د بارې چې کوم دا ډرایوران ډرایوینګ کوي هغه کوي کله وخت شراب وچي نشه سي یا پټون حالت چې یا په داسې بل چې هغه لحاظ سره چې دو کله ډرایوینګ کوي د
دا ټیسټ هم اټ لیست وسی نو ډوګ ټیسټ چې کوم ده هغه هم ورته اس پی سی وغیرہ که چې هغه به هم دې کسانو کېږي. بیا موږ ورته وویله چې موږ په ریکویسټ باندې موږ سره د حواله چې کوم دا ډرایور ده د سره موږ لر میلاویږو. نو دا ډرایور چې کوم دا راو ګل خان ولد صداقت علی موږ د نام پته وکړه. نو د څنګه موږ ته ویل چې راو ګل خان نو موږ پته نه وکړه چې تا نام سره خان ده ته پښتون هونه یا هغه خونه نو چې نه بس ما نام سره خان ده بیسیکلی زه په قوم باندې راځایم وی چې قوم باندې راځایم او دا بیسیکلی اوسیدونکو ده د ډیره ګجراتیان تحصیل نوشهر ورکا ضلع گجراوالا. نو دنه موږ مختلفې کوېسچن یې وکړې ما ته دې نه مخکې چېرته په سرکاري ډپارټمنټ یا بل چېرې داسې محکمې چې پاتې سلی وي چې نه بلکل زه نه یم پاتې سلی داسې یو څو سیټانو سره غټو کسانو سره مختلفو افسرانو سره ډرایور پاتې سلی یم په ډي ایچ ای چې مختلفو نورو محکمو سره. نو وایي چې داسې سرکاري ملازم نه یم پاتې سلی پرایویټ جاب مې کړي دي زیاتره. بیا مو د چې کوم مالک ته سات صادق چې چا په پروټیکشن چې دی شاته روانو د وقوعې په ټیم باندې دا والې سره مو پته کوي چې د پولټري بزنسز دي او مختلف اسلام آباد چې د افیس ته او دو چې کوم هیډ افیس ته د پنډۍ چې کوم چاندني چوک ته او کمرشل مارکیټ ته دلته وي چې د سات صادق ول غدا سیټ اپ ته او مې سات صادق چې کوم فیملی مشر دا هغه چوک ته وی چې میا اسلام دا د جماعت اسلامي ضلعي امیر ده. نو دا معلومات اوس له موږ یاره تا ته دا پته نه وه یا تا ته هغه نه وه تا دوره دا روډ خو دوره تیز رفتاري روډ نه ده یا دا خو داسې روډ نه ده چې ته په 100 یا 100 نه ابو سپیډ چې ته دلته داسې هغه وکړې ما تا سپیډ چورو. نو ده ما ته وویل چې تقریبا ابو 100 موږ سپیډ و دې ټایم چې نو ما تا دوره تیزي سره دا ګاډی چلاو ولې نو وی چې دا ما ځکه چلاو چې موږ کوم نیک وه ما نه مخکې لاړی او زه یو چوک چې نه پاتې سنه نو وی چې ما سره دا خارو چې یاره دا نیک په مې سپک په مې کې یا به بد ردر ته وایي نو ما سره دا ډار و چې زه لږ سپیډ چې پسې ورسم خو وی چې زه نه وپوهېدلم وی چې دا نه مفتي صاحب ګاډی راتله نه ما راتله وی چې مفتي صاحب هم ور ودرېده زه هم هغس نه خو باره وی چې کنټرول سره ونیسه یوه حادثه وه او موږ دا نقصان رانه وسه. بهرحال ایخته خو موږ وویل چې تا ته اندازه نشته چې مفتي صاحب د کوم لیول کس و د کومو قومو مشر و د ټولو پښتنو مشر و او تا ته نشته پته چې نن تا له وجې نه چوره زړونه چوره هغه چې کوم دي هغه نن زړېدلي دي او دا به په مخ هم دغسې زړي. بهرحال دا جي ابتدایي هغه چې کوم ده دا انفارمیشن مې دا د سره شیر کړل. هغه نه بعد چې موږ بیا د مفتي صاحب ګاډي طرف ته لاړو چونکې دا دواړه ګاډي دا ویګو چې کوم ده او د مفتي صاحب الکرولا ګاډی چې کوم ده دا دواړه چې تاڼې چې تانه سیکټریټ ته راوړي ول نو هغه دواړو ګاډو مو جایزه واخیسته. مفتي صاحب ګاډی چې کوم ده دا جي د لیګۍ نه واخله لکه د رایټ سایډ چې کوم د ډرایور سایډ ده دا تقریبا ټولې والی ده چونکې مفتي صاحب ګاډی داسې هغه چوک ته تله دا بالکل په مخامخ ورغلی و نو د مفتي صاحب طرف نه ګاډی هیټ سلی او مفتي صاحب ګاډي د دروازه چې کومه ده تقریبا تر هینډ بریک پورې تر ګیر لیور پورې هغه دا سیټ د دروازه چې کومه ده دا فرنټ سیټ چې کوم ده دا لکه سپیس خالي نه و دا هغه کړکیانې بالکل تر هغه جي پورې ده پیلر هغه جي پورې ورغلي و. یوه خبره جي یو خو دا ګاډي چې کوم ایئر بیګز دي هغه ایئر بیګ هم نه ده پټاوسلی هغه موږ وکاته ما سره پکچر هم دی ویډیو هم دی. هغه ویګو چې کوم ده ویګو ول ویګو چې 3 ایئر بیګز اغوستلي دي. فرنټ سیټ باندې چې کوم کس ناست و یخته ایئر بیګ ور اوپن سلی ده. ډرایور ته چې کوم ناست و ډرایور ته سټیرینګ بیګ هم ور اوپن سلی ده او چې کوم لاندې پښو سره یي هغه ایئر بیګ هم ور اوپن سلی ده. خو د مفتي صاحب ګاډي یو ایئر بیګ هم جي نه ده خلاص سلی. مفتي صاحب په ګاډي چې مختلف اپلیکیشن پراته ول ټول د مروتو د بیټنو چې چوره ترقیاتي کارونه ول تقریبا ټول د ریکویسټونه ورته کړي وو کارو حوالې سره هغه پراته وو مو لیدل ډېر زړه مو هغسې چې دا د موږ مشران ول د موږ په حق چې لګیا ول او هغه اپلیکیشن د وینې نه رنګ ول. نو بهرحال ډېر چې د افسوس او ډېر د هغه مقام نه مو سلی کتلی هغه شی هغه سین مو په خپلو سترګو نه سلی کتی خو چونکې زړه مو ورته سخت کړی او زړه مو ورته ټینګ کړی و. خو بهرحال جي دا جي د تر اوسه پورې چې کوم هغه ول حقایق ول او فردر چې کوم مفتي صاحب فیملی یا د مفتي صاحب سره موږ جي چې هلته کله لاړو نو هلته موږ سره دا چې کوم د جي یو آی دو
اسلام آباد چې کوم ضلعي امیر مفتي محمد عبدالله صاحب دا هم چې هلته په موقع باندې موجود و د سره یو بل مولانا عابد اسرار صاحب و هغه هم ډېره شکریا ادا کړو چې دوی موږ سره دا کمپلیټ پروسس چې هلته وړل او دوی هم په دې شي باندې ډېر غمزده او ډېر دوکې و او مفتي صاحب دپاره یې دعاګانې هم کولې. بس جي الله پاک دې تاسو موږ ټول قوم د موږ مشران کشران جوانان الله پاک خپل حفظ و امان چې ساتي او دې نه بعده خپل مشرانو زړه نه قدر کوو. موږ خو بس هغو خلکو چې کله موږ نه څوک لاړ شي موږ نه کله څوک ورک شي یا څوک رانه وفات شي بیا موږ ورپسې ارمان کوو خو چې کله ژوندي بیا موږ د دو قدر نیر سره نو د هر مسلمان د هر مشر کشر هر جوان زړه نه قدر عزت کو د مسلمانیت قدر کو د انسانیت قدر کو جي او دې نه بعده کاینډلي ټول د پښتنو ته وایم چې خپل اتفاق ساتو زړه نه درته وایم ډېر ټیم داسې ټیم راغلی ده چې د تاسو موږ اتفاق او اتحاد د مشرانو چې څرنګه وخت تېر کړی ده هغه وخت چې تاسو موږ هم هغسې متفق او متحد شو انشاءالله د هغې بارې چې به د کیس دا کیس موږ پرېښی نه دی چونکې د اولې ورځې ریپورټ ما تاسو ته درکړ او فردر دې بارې چې پولیس هم لګیا ده او موږ به هم لګیا یو انشاءالله چې کوم حقایق دي هغه ټول قوم ته مخې ته ږدو. ډېره مهرباني الله مو خوشحاله او آباد ساته. ډېره مننه. السلام علیکم.